جون بس تیریږي الله پاکې تېروي نو هر قسم چې سخته یې نرمي بس الله راولي په خپل کور یې تېرو بس هغه وخت بیا لو هغه وخت هر څه وه اوس چې دی نو څه هم نشته مجبوري ده د خاوند د مار مې د پنځم شپږمه میاشت په دغه نشه کې وفات شو او ماشومان بچي وي دې سم دغه نشته بس دا نلبین بیوالې لورسین په دې کې دي او دا پکې لکه نومونه قسمونه دي په دې کې بیا ګرینیویټ ورسره ګډولې ما ډېر ښکلي ژوند ما ډېر ښکلی وخت تېر کړی دی ما هېڅ تو تکلیف نه دی لیدلی شکر الحمدلله دا بچي مې دونه الله پاک راکړي دوی وخت لرالم خو بس داسې و چې بس یو پارېخته راته ووایم بس پارېخته و ما اوس تکلیف لیدلی نه دی تر اوسه پورې دا دم چې ما هغه ته خپل شل سودا نه دی یاده کړې د جامو کپړې هر څه مې هغه په خپله کړي په خپل سوچ یې کړي دي که ښه به یې په خپله به یې ښه خوړه نو هغه به یې مخکې مالو زما بچو له راوړه دا د سیمټ هسپتال کې ویم ډاکټر سره پرایویټ و 15,000 روپۍ تنخوا به یې ورکوله خو بس ساړه نور یې ځان پیدا کولې ګرځېده کور خپل و ځمکه مو هر څه خو چې بس سخر مې مړ شو ځمکه د هغه هغه خرڅه کړه او کور بس د اکسیډنټ وکړه د ده لپاره مې خرڅ کړه اے سی هم لګېدلی اے سی هر څه لګېدلي وو یو د هغه د اے سی راکړه یو دا سپلیټ و دا سپلیټ خو چا سره پروت دی او بل هم بیا لږ خرڅ هم کړه په 9,000 روپو کې د نس په 9,000 روپو کې 3 پکې د یو اے سی بند دی اوس چې کوم کور کې اوسېږې نو څنګه اوس چې په کوم کور دی هغې 3 میاشتو کاری ده خو ډېر ارزان کور لته یم په 4,000 کاری ده هغه مې د په 6,000 رچېږو اوس چې روز په 4,000 کاری دی کچا کور دی بس ګیس بجلي پکې دی او د هغې راباندې د 3 میاشتو کاری ده شاټ ته راباندې کله چې دغه دیوالونو ته ګورم کله خپل ماضي ته خپل هغه وخت ته ګورم خو بس خپلو بچو ته چې ګورم نو دوی ته به صبر کوم نو دوی ته خپل صبر کوم زما خیر به دوی خدای کامیاب کړي بچي دې د ګټې وټې نشته ګټې وټې نشته 3 لوریانې دي او 3 مې زامن دي زامن مې واړه دي لوریانې مې مشرانې دي شکر لمونږ چې دا دغه هم نه دی کړی کبر هم نه دی کړی چا سره که چې دا څوک غریبانان به د لارې نه راوستل او هغه ما ته به یې شابه دوی له چیر روټۍ هله به یې لېږه چې د 100 روپۍ به یې وله ورکړې سیمټ ډاکټر نه به راته ګولۍ د وی هر څه به مې درته د پایوډین د پورې ډېرو هغه به یې وله ورکول ما ته به یې ورکوه وي زه پېښه ورځ پېښه د بار نه به یې خلک راوستل او دوایانې به یې ورکولې که چې د زخمي و پټۍ به یې وله کولې هر خدمت به یې بار هم کوه دا نه چې نه کوه او دغسې به ما ته وي که زه نه یم او څوک راشي نو ګرجسي په کار یې نه ورکوه اوس په خپله مې اوس نه کېږي چې ځان ته راوړم اوس وړم ني اوس دوی یم ني لور مې ناجوړه ده اوس ډېر به خوشو شاته په دې ملا باندې غوښه شوې ده داسې خوب شوی دی له منځ کې راوتلی دی د هغې د وجې هغه 2-3 پیرې رښتې راغلې لکه ما ورم نه کړه او چې هغې ته ګوري نو انسان نه کوي دا بیماره یې نو او زما وس نه کېږي ما ته اپریشن لیکلی خو صفا خبره زما وس نه کېږي زما د خپل وړو وس نه کېږي کله وړم دي کله وړم دي پرون مې چا نه پیسې خرڅ کړې وړه مې وروړه غوړې وروړه اول خو مې دغه ماشوم زوی وګرځېده یو ته بل ته لږ قرض راکړه خو بس یو ته یو ځایم بل به ته یې زه بل ځایم بس بیا هم دا اوس چې را مېلمانه وه دې راته دې پلار راله راوړه هغه 2010 کې سیلاب راغلی بس هغه وخت کې هغې نه مخکې راوړېدلې دي نو دا 10 کاله چې کوم بیا هم هغه خوړې بس هغه وخوړې چې هسې یې ګټلي هغه بیا خوړې ده بیا خپه ماته شو 4 کاله د هغه پارېز و بس هغه وایي چې زه خو وتې راوتې نه شم نو زه به داسې کار وکړم چې ته به قرضونه مرضونه م وکړل د رخپې لپاره ما ته یې وایي چې زه به دا کورم خپلو وایي زه به یو ګاډي روباسم نو دا به زه په خرڅ باندې روباسم په نغده به یې خرڅ کړم زه به په یو لیڼ روان کړم په هغې کې مونږ ګیر شو مونږ بیا هغه کور هم خرڅ کړم سود کې راګیر شو بس هغه کور هم خرڅ کړم ښه په سود کې م کور هم بیا بس هر څه لا بس هغه چې ته دې اوسه پورې سم هم نه دي کړی کور کې پیالې سره چې اوسه مغم نه ده راوړی بس پښتو زړو باندې خپل ټایم پاس کوو